الحمد لله الذي جعل الشريعة المطهرة مقياسا للحلال والحرام، والصلاة والسلام على من أرسله حينما أظلمت الدنيا وأحاطت بها حنادس الشرك ورجس الأصنام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام المستمسكين بذروة عمود الإسلام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى في مقام آخر: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين، وفي رواية لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل، وفي رواية أو رجال من أبناء فارس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم مسلمانانو، عزتمندو، مشرانو، الله تبارک و تعالی په موږ باندې ډېر لوی احسان کړی. 1,40,000 انبیاء کرام کم و بیش 1,40,000 کم و بیش انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات الله تعالی راستولی. په ټولو کې افضل پیغمبر هغه زموږ پیغمبر ده، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نومیږي. ډېرې صحیفې او 4 غټ کتابونه الله نازل کړي: تورات، انجیل، زبور، قرآن. په ټولو کې افضل کتاب هغه قرآن کریم ده. نو موږ د یو داسې پیغمبر امتیان جوړ کړي یو چې هغه پیغمبر په ټولو پیغمبرانو کې افضل ده. بلکې شاعر وایي: بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. د الله تعالی څخه بعد تر ټولو زیات افضل انسان چې د هغه پیغمبر صلی الله تعالی علیه وسلم ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په موږ باندې ډېر شفقتونه دي، ډېرې مهربانیانې دي. په موږ باندې دومره احسانات دي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې هغه د هغه بدله ورکول زموږ په وس کې هم نه ده. نو په ټولو پیغمبرانو کې افضل پیغمبر هغه نبی علیه الصلاة والسلام دی. او په ټولو کتابونو کې
افضل ترین کتاب هغه قرآن کریم د دې قرآن کریم دپاره الله تعالی داسې انسانان پیدا کړل چې حفاظت یې وکړي او تر موږ یې راورساو چې هغو ته صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ویل کېږي. سیدنا موسی علیه السلام الله تعالی حکم ورته وکړ چې په پلان کې کې قوم د عمالقه قوم سره تاسو ورته جهاد وکړي. موسی علیه السلام چې خپل صحابه ته ویل خپل قوم ته ویل وځو هلته جهاد ته، نو د موسی علیه السلام ملګرو داسې ورته ویلې چې ای موسی فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ای موسی تو لاړ سه او ستا رب دې لاړ شي دغه قوم سره دې وجنګېږي. موږ د هغو سره نسو جنګېدلی، هغه ډېر زورور قوم ده. عمالقه په جنګ کې ډېر زورور و، ډېر تکړه و، ډېر پوه و، نو دوی ورسره ولاړه نه. الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته داسې صحابه ورکړي وو چې مخته د دې مثال نه پیدا کېږي. پیغمبر علیه السلام چې کله د خپلو صحابو سره مشوره کوله نو دی زر ورته ویلی چې موږ روان یو، مثلا تاسې ما سره جهاد ته ځئ که نه ځئ. پیغمبر علیه السلام داسې چې ترغیب ورکوي. نو د انصارو چې کوم رئیس و اوس د خزرج دواړه خپل سرداران درلوده. حضرت سعد ودرېد ورته ویل یا رسول الله چې کله پیغمبر علیه السلام مشوره اخیستله ابوبکر صدیق ولاړ شو، هغه خو د مهاجرینو څخه و. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولاړ شو، دغسې نور مهاجرین ولاړ شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویله چې موږ در سره تیار یو چې د هر چا سره ته جهاد کې موږ ستا سره څنګ په څنګ ولاړ یو. پیغمبر علیه السلام دې ته انتظار چې اوس دغه انصار څه وایي، دا د مدینې انصار چې په مدینه کې اوسېږي دا څه رایې لري. نو پیغمبر علیه السلام په اشاره باندې د انصارو رئیس مشر پوه شو، ډېر پوه سړی و، صحابي و د الله د رسول. هغه ورته ودرېد و یا رسول الله زه پوهېږم چې ستا اشاره زموږ طرف ته ده، موږ داسې نه یو لکه د موسی علیه السلام ملګري، موږ تا سره هر څه ته تیار یو. که ته موږ ته حکم وکړې چې سمندر ته ګامونه واچوو موږ دې ته هم تیار یو. نو پیغمبر علیه السلام بیا ډېر خوشحاله شو. نو په ټولو پیغمبرانو کې افضل پیغمبر هغه پیغمبر علیه السلام. په ټولو کتابونو کې افضل کتاب قرآن کریم ده او په صحابو کې تر ټولو بهترین صحابه چې مخکې مثال نه ملاویږي هغه د پیغمبر علیه السلام صحابه کرام دي. یو وخت پیغمبر علیه السلام حکم وکړي چې تاسو څونه رئ راوړي. غزوه تبوک ډېره غریبه غزوه وه. صحابه کرامو پیغمبر علیه السلام جنګ ته تلو شی نه و. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې څه شی په کور کې ټول راوړي د پیغمبر علیه السلام ته خدمت کې حاضر کړل. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د کور نیم مال راجمع کړ او په زړه کې دا سوچ وکړ چې نن به زه د ابوبکر نه مخته کېږم په ثوابونو کې، نن به زه د هغه نه په صدقه کې مخته کېږم. کله سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مال کښېښو او ورته ویل یا رسول الله ما نیم مال راوړه د الله په نوم باندې زه درته صدقه کوم. نبی علیه السلام ابوبکر ته ویلې ای ابوبکر تا څه راوړي؟ و یا رسول الله ما په کور کې صرف د الله او د هغه د رسول نوم پرېښی، نور مې په دنیا شی نه دی پرېښی. دې ته صحابه وایي. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپلې جامې هم د الله په لاره کې ورتلې. دا هغه صحابه دي چې په دنیا دوی ته د جنت زیری میلاو شوی و، خو بیا هم دوی د الله د دین لپاره داسې قربانیانې ورکولې. پیغمبر علیه السلام ناست ده، جبریل راغی د ټاټ کپړې اغوستې دي، ټاټ یې اغوستې ده، ټاټ. پیغمبر علیه السلام ډېر تعجب وکړ
یا ابا بکر یا جبریل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعجب وکړ، اے جبریله نن څه کیسه ده؟ تا د ټاټ کپړې اغوستې دي. جبریل ورته وویلې یا رسول الله نن په ټولو اسمانونو کې ټولو فرشتو ته الله تعالی حکم کړی چې د ټاټ کپړې واغوندئ، ځکه چې د ځمکې په سر زما ابو بکر د ټاټ کپړې اغوستې دي. ولې د ټاټ کپړې اغوستې؟ د ځان جامې د الله په لاره کې ورکړلې، نورې جامې نه ولې، نورې کپړې نه ولې، د ټاټ نه ځان د کپړې جوړې کړلې واغوستلې. نو الله تعالی ته دومره خوند ورکړ چې ټولو فرشتو ته حکم وکړ د ټاټ کپړې واغوندئ. نو په ټولو صحابو کې بهترین افضل ترین صحابه هغه د افضل الرسل چې په ټولو پیغمبرانو کې افضل ده، الله تعالی دته داسې صحابه ورکړي. مثال په دنیا په تاریخ کې نه ملاویږي، په زرګونو کلونه تیر شوي د نبی علیه الصلاة والسلام صحابه غوندې صحابه مخکې نه دي تیر شوي. عبید ابن عدي رضی الله تعالی عنه یو صحابي د ځوان صحابي و، ډېر ښایسته و. چې کله غزوه موته ته لاړه مسیلمه کذاب سره جنگ شروع، نو دا گرفتار شو. مسیلمه کذاب د نبوت دعوه کړې وه، دجال و، د دې امت دجال. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي په دې امت کې به ډېر دجالان کذابان راځي، دروغجنان به راځي. یو خو هغه دجال ده چې واده شوي، دغه نه مخکې به نور هم راځي، لکه اوس چې قادیاني ملعون دعوه کړې وه د انګرېزانو په دور کې، اوس هم قادیانیت پاکستان کې ډېر روان دی. کمپنیانې چلېږي، دا ذایقه غوړي دي، نور داسې د قادیانانو کمپنیانو کې مسلمانان باید له دې بایکاټ وکړي. که نور موږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام خدمت نه یې کړی، باید زموږ مسلمانان دغه معلوم کړي چې دغه کمپنۍ د چا ده. شیزان دا شربتونه راځي، دا د قادیانانو کمپنۍ ده. د دې ګټه ټوله د نبي علیه الصلاة والسلام په خلاف استعمالېږي، د ختم نبوت خلاف استعمالېږي. ذایقه غوړي دي، نورې داسې ډېرې کمپنیانې دي چې په پاکستان کې چلېږي، دا د قادیانانو مرکزونه دي. موږ خو نورو قربانیانې په وس نه دي پوره، باید دومره خو وکړو چې دغه د قادیانانو مصنوعات استعمال کړو. خیر زه راځم خپلې خبرې. سیدنا عبید ابن عدي رضی الله تعالی عنه چې کله مسیلمه کذاب دی ونیو، ګرفتار یې کړ، نو ورته ویلې ته ولې په محمد باندې ایمان راوړې؟ په ما مې ایمان راوړه. دور ته زه نه اورم. وایي څنګه نه اورې؟ د محمد خبرې اورې، زما نه اورې؟ دور ته هغه حق خبره ده اورم، ستا خبره ناحقه ده نه اورم. مسلمه کذاب را ولاړ شو. د عبید ابن عدي رضی الله تعالی عنه دا لاس په ژوند د بند ورویستی، بل لاس ور نه ویستی، یوه پښه یې ځینې ویستله، بله ځینې ویستله، بیا په نس کې په تیر باندې په نیزې باندې ویستی، شهید یې کړي. لیکن د خپل ایمان څخه وانه وشتي. داسې بهترین صحابه الله تعالی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورکړي. بیا چې موږ لاندې راشو په امت کې څلور ائمه تېر شوي دي، دا ټول د الله تعالی احسانات دي. یو خو موږ ته افضل رسول راکړي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده. په ټولو کتابونو کې موږ ته افضل کتاب راکړي چې هغه قرآن کریم ده، او په ټولو صحابو کې بهترین صحابه انتخاب کړه الله تعالی د دې امت لپاره. او بیا مخته څلور ائمه پیدا شو. سیدنا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه، سیدنا امام مالک رحمت الله تعالی علیه، سیدنا امام شافعی رحمت الله تعالی علیه، سیدنا امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی. ټول امت تقریبا 90% امت د دغو ائمو په تقلید باندې روان دي. ځکه خو زموږ علما وایي چې څوک مجتهد مطلق وي هغو ته تقلید واجب نه ده. چې څوک مجتهد مطلق نه وي هغه باید په دغه څلورو امامانو کې د یو امام تقلید وکړي. موږ الحمدلله په دې څلورو امامانو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مقلدین. دم د الله تعالی احسان ده. څلور امامه ټول برحق دي، د دې څلورو نه وتل ګمراهي ده. لکه سلفیان غیر مقلدیت دا نور چې په خپل اجتهاد کوي، په خپله دوی د قرآن او احادیث نه احکامات راباسي، دا ګمراه دي. موږ الحمدلله رب العالمین د الله تعالی ډېر غټ فضل و کرم ده په موږ باندې چې موږ د امام صاحب رحمت الله تعالی علیه مقلدین. امام صاحب رحمت الله تعالی علیه باره کې تاریخ بغدادي
الخیرات الحسان، دا دواړه امامان چې دي دا د حنفي مسلک علما نه دي، دا د شافعي مسلک علما دي، دوی دا خوب را نقلوي. تاریخ ابن خلدون کې لیکلي دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په ځواني کې یو خوب ولید. اول وار دی ځوان سوی خوب یې داسې ولید چې دی ولاړ شي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام روضه اقدس ته لاړ شي، بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا قبر راوکیني، خاورې راباسي، ټولې خاورې راوباسي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام جسم مبارک، جسم اطهر دا په غیږ کې راواخلي، کله شرق ته ځي، کله غرب ته ځي، کله شمال ته ځي، کله جنوب ته ځي، داسې د نبي علیه الصلاة والسلام جسد اطهر په غیږ کې ده او په ټوله دنیا باندې راوګرځي. امام صاحب رحمت الله تعالی علیه چې کله له خوبه راپورته شو نو ډېر پریشان و، ځکه خوب بظاهره ډېر پریشان و. کله کله خوب داسې وي چې په ظاهره سره انسان پریشانه کوي لیکن تعبیر ډېر زبردست دی. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کله دا خوب ولیده نو څومره څه پریشان و. د امام صاحب په دور کې یو ډېر لوی معبر و امام ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه. تاسو کې به اکثر لیدلي د خوابو تعبیر د دنیا په هره ژبه کې دغه ترجمه شوې ده. کتاب الرؤیا په عربي کې نومېږي او اردو کې خوابو کې تعبیر، پښتو کې د خوبونو تعبیر، فارسي په هره ژبه کې د دې کتاب ترجمې شوي دي. د کتاب کې ټول تعبیرونه دي چې امام ابن سیرین د خوبو تعبیرونه بیان کړي. په صحابو کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کې تر ټولو لوی معبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، په تابعینو کې تر ټولو زیات معبر لوی معبر هغه امام ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه. د امام صاحب او د امام ابن سیرین زمانه یو ده، یعنی د امام ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه آخري عمر او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ځواني ولګټي. بیا تر دا نه پورې د امام ابن سیرین غوندې معبر په دنیا کې نه ده پیدا شوی او نه به انشاءالله تر قیامته کومه مور داسې معبر وزېږوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا کاشه دې وخت خوب ولیده، یعنی دا تر دې ته وایم چې کله کله خوب بظاهره پریشان کون وي لیکن تعبیر ډېر زبردست. یهودیانو یو څو وخته کوشش شروع کړو چې معاذ الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام شهید دی. نو یهودیانو ورسې ګرځېدل په دې پریشاني کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښځې د اکا ښځې یو خوب ولیدل. خوب یې داسې ولیدل چې د نبي علیه الصلاة والسلام د جسم مبارک نه د غوښې یوه ټوکره را جدا شي، د ده په غېږ کې ولېږي. نو دا ډېره پریشانه شوله چې ولا یهود خو پسې ګرځي لکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام رانه شهیدوي. دا د اکا ښځه راغله نبي علیه الصلاة والسلام ته، یا رسول الله ما ډېر خطرناک خوب لیدلی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل ای زما د اکا ښځه ته خو خوب بیان کړه، څه خوب دې لیدلی؟ و یا رسول الله زه نه شم بیانولی، ما ډېر خطرناک خوب لیدلی. بیا ورته ویل ته خو بیان کړه. چې کله دا خوب بیان کړ پیغمبر علیه الصلاة والسلام وخندل او بیا د خوب تعبیر داسې ورکړی چې انشاءالله بنتي فاطمه زما لور فاطمه به زوی زیږوي، هغه به ستا په غېږ کې بیا بازۍ کوي. دغسې و بیا د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها زوی حضرت حسن پیدا شو، هغه لږ رټ د دې په غېږ کې نه پروت و، مستیانې یې کولې. ګورې خوب یو رنګ و، تعبیر یې داسې ناوله د تعبیر راوړي. نو امام ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه ډېر غټ معبر تېر شوی د خپلې زمانې. امام ابن سیرین ته یو سړی راغی، وایي ما خوب لیدلی ده چې زما په کور کې اور بلي. ګوره دومره زورور معبر و. ده ورته ویلې ورشه د کور په کوم ځای کې چې اور بل ده هغه ځای راوکېنده لوڅې کړه، هلته خزانه پرته ده. دی چې کله کور ته لاړه ځای راغوچ کړي هلته خزانه ده. څو وخته بعد یو بل سړی راغی، ورته ویلې یا امام ابن سیرین ما خوب لیدلی ده چې ما په کور کې اور بلي. امام ابن سیرین ورته ویل ستا کور اور اخلي، سړی چې کور رسېدي کور یې سوځېدلی هم و. شاګردانو پوښتنه ځینې وکړله چې یا امام ابن سیرین دواړو کسانو یو خوب لیدلی
یو ته د یو تعبیر ورکړه او بل ته د بل تعبیر ورکړه دا څه وجه ده دوی ورته ویلې هغه اول کس چې راغلی و هغه ته ما ځکه د تعبیر ورکړه چې ستا په کور کې خزانه ده هغه موسم د یخ و په یخ کې اور نعمت دی سړی فایده ځینې حاصلوي او دا دوم کس چې کله راغلی و دا د ګرمي موسم و نو ما ویلې چې په ګرمي کې اور نعمت نه ده سړی سوځي لرې ځینې تښتي په یخه واپسې ګرځي نو ما ویلې د کور اور اخلي یعنی داسې الله تعالی یو غټ معبر په دې امت کې پیدا کړی یو سړی ورته راغلی ویل امام ابن سیرین ما خوب لیدو ما په خوب کې اذان کوو امام ابن سیرین ورته ویلې چې ته به حج ته ځې بل سړی ورته راغلی یا امام ابن سیرین ما خوب لیدو چې ما په خوب کې اذان کوو وایي ته به په غلا نیول کېږې شاګردانو پوښتنه ځینې وکړله چې دا ته څنګه تعبیرونه وکړې یو ته یو تعبیر دلته بل تعبیر خوب یو ده نو امام ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه ورته وویل هغه اول کس چې راغلی نو رنګ ډېر ښه ښکارېده نو ما د قرآن له دې آیت نه چې وأذن فی الناس بالحج د دې ځای ما استدلال ونیو چې ته اعلان وکړه د خلکو لپاره د حج او دا دوم کس د شکل نه ډېر قبیح و شکل یې ما ته د صفا نه ښکارېده نو ما د قرآن له بل آیت چې په 12مه سپاره کې ده فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ما د دې آیت نه استدلال وکړ چې دا به په غلا باندې نیول کېږي نو امام ابن سیرین د دې امت تر ټولو غټ معبر تېر شوی ده یعنې د صحابو نه بعد صحابو کې لوی معبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نو امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه چې کله خوب ولیده پریشانه شو خپله وره نه دی چې خوب خو ډېر خطرناک دی یو قاصد ته ویلې چې ته به ورسې امام ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه ته او هغه ته به ما خوب بیان کړي کله دا قاصد ورغلی امام ابن سیرین ته امام ابن سیرین رحمت الله علیه ته خوب بیان کړ امام ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه ورته ویلې چې زما دا عادت ده زما دا ترتیب ده چې ما ته څوک خوب بیانوي هغه به خپله راځي دوی ورته ویلې امام ابن سیرین هغه کس تا ته نه راځي تو فرض کړه چې دا خوب ما لیدلی امام ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه یو داسې تعبیر ورکړي چې تر ننه پورې داسې روښانه واضح ده لکه المر نو امام ابن سیرین ورته ویلی ان هذا الرجل يثير علما في اطراف العالم تاریخ بغداد کې دا خوب راخیستی ده وایي دغه کس چې دا خوب یې لیدلی ده دا به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام علم په دا ټول اطراف عالم کې خور کی ټول دنیا ته به ورسي دا د تعبیر مبینو د دنیا یو ملک داسې نسته چې هلته د فقه حنفي نه ویل کېږي د دنیا یو کونج داسې نسته چې هغلته د فقه حنفي نه یې رسېدلي امام شافعي رحمت الله تعالی علیه فرمایي وایي ټول خلک ټول علما په فقه کې او په علم کې د امام صاحب رحمت الله علیه اولاد عیال ده الناس فی الفقه عیال ابي حنیفه خلق ټول په فقه کې په علم کې د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه عیال پیغمبر علیه الصلاة والسلام ناسته ډېر صحابه ناست دي بخاري شریف روایت ده آیت را نازل شو آخرین منهم لما یلحقوا بهم 28مه سپاره سورة الجمعه آیت نازل شو صحابه سوال وکړ یا رسول الله من هم د آخرین خلق څوک دي چې د دې باندې به راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا روایت الخیرات الحسان کې امام ابن حجر هیتمي نقل کړی ده شافعي مسلک ده دا روایت امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خپل کتاب تبییض الصحیفه فی مناقب الامام ابي حنیفه کې را نقل کړی عربي کتاب ګوري شافعي مسلک د نور مذهبونو دی هغوی وایي د دې حدیث مصداق امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ده نو چې کله صحابه پوښتنه وکړه یا رسول الله د دې آخرین منهم لما یلحقون کوم خلک راځي بخاري شریف کې لیکلي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیدنا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه لاس کېښود او بیا وفرمایل لو کان الدین عند الثریا لناله رجل او رجال من ابناء فارس وایي که چیرې دا علم دین ثریا ستوري ته ورسېږي په ستوري کې پورته لوړ ستوری هغه ثریا ده د ده په اولاده کې به یو کس داسې راسي ابناء فارس منصب فارسي و داسې یو کس به راسي چې د علم به له اسمانو راکښته کړي مځکې ته
نو امام جلال الدین سیوطي رحمت الله تعالی علیه وایي د دې حدیث مصداق امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی د خپل کور خلک د خود وایي چې امام صاحب دی پردي چې کله ګواهي ورکوي نو هغه ډېر زوروره ګواهي چې پردی ستا باره کې وایي چې و د دې نه مراد امام صاحب دی امام جلال الدین سیوطي شافعي مسلک ده خو د احنافو په اړه دا فرمایي چې دا حدیث مصداق امام صاحب رحمت الله تعالی علیه امام صاحب رحمت الله تعالی علیه په خپله زمانه کې یو ډېر نادره شخصیت دی ډېر ظلمونه ورباندې وشول ډېر مشکلات ورباندې راغله لیکن د حق خبرې څخه وانه وشول حتی تر دې پورې چې زموږ امام صاحب امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه جنازه هم له جیله وتلې ده له جیل نه جنازه راوتله د وخت چې کوم حاکم و ظالم جابر هغه په خوراک کې زهر ورته ګډ کړي وو د هغه له امله دی شهید شو ګویا چې امام صاحب رحمت الله علیه شهید ته دغه رنګه د جیله څخه د امام صاحب رحمت الله علیه جنازه راوتله چې کله امام صاحب رحمت الله علیه وفات شو د دنیا لاړ نو د ده دوه ډېر مشهوره شاګردان دي په فقه حنفي کې هر ځای راځي په عربي اصطلاح کې دې ته صاحبین وایي امام ابو یوسف رحمت الله تعالی علیه او امام محمد رحمت الله تعالی علیه امام محمد شنو یو امام ابو یوسف رحمت الله علیه لوی په فقه اصطلاح کې دوی دواړو ته صاحبین وایي خو چې کله امام ابو یوسف او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو طرف دی امام محمد بل طرف دی نو هغه امام صاحب امام ابو یوسف ته شیخین ویل کېږي وایي شیخین ځکه ورته ویل کېږي چې دا دواړه د امام محمد صاحب استادان دي امام صاحب چې کله لاړه د دنیا نو امام محمد رحمت الله علیه امام ابو یوسف ته کېناسته شرف تلموذ یې ورنه حاصل کړ سبق یې ورنه شروع کړ نو امام ابو یوسف رحمت الله تعالی علیه دا خدشه ظاهره کړله چې امام صاحب خو له دنیا لاړه دا چې کوم فقه حنفي و د امام صاحب کوم مسایلو دا خو راجمع کول غواړي د دې دپاره یو ترتیب باید جوړ شي نو امام محمد رحمت الله علیه حکم وکړ چې ته په داسې کې دا مسائل به راجمع کوي امام محمد صاحب ولګېدی مسائل راجمع کوي شپږ ډېر غټ غټ کتابونه په دې وخت کې ولیکل الجامع الصغير الجامع الكبير السير الكبير السير الكبير مبسوط زيادات تر قیامته به مسلمانان الحمدلله د دې فقه د دغه کتابونو استفاده کوي ټول فقه حنفي د دغو کتابو څخه راوتلی ده امام محمد صاحب په دې کتابو لګیا ده دا مسایل لیکي راجمع کوي چې کوم د امام صاحب نه په مجلس کې اورېدلي دي هارون رشید هغه زمانه کې به دا باچایان ډېر د علماو شوقیانو اوس د اوس وخت غوندې باچایان نه دي چې له دوی نه تښتي له علماو تښتي له مدارسو تښتي اوس وخت کې خو غټ میشن دا ده چې مدارس بند کړي علماو زوري جیلونه ځینې ډک کړي هارون رشید ډېر علم دوست انسان و ده ته یو چا خبر راو او امام محمد رحمت الله علیه ډېر خوږ مجلس دی د مجلس خو به همیشه له علماو لګي چا ورته ویل ورته اوس امام محمد راوغواړه مجلس به دې ورباندې ښایسته سي ډېر یو خوږ مجلس کوي هارون رشید ته ډېر شوق ورته شو چې کله امام ابو یوسف ته وویلې وایي ته به داسې وکړې امام محمد به زما مجلس ته راولي امام ابو یوسف رحمت الله تعالی علیه قاضي القضات و چیف جسټس صرف د یو ملک نه و د ټولو دنیا چیف جسټس و نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته پریشان شو ځکه پریشان شو وایي که چیرې زه امام محمد د هارون رشید مجلس ته راولم نو دا مجلس په دومره خوند ورکړي چې بیا به د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوم فقه چې موږ تدوینوو جمع کوو هغه کار به پاتې سي نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه وایي زه ډېر پریشان شوم سوچ یې وکړ نو چونکې امام محمد هم د امام ابو یوسف شاګرد و امام محمد ته ویلې چې هارون الرشید داسې اراده کړې که چیرې ته هغه مجلس ته لاړې دغه کوم خدمت چې موږ شروع کړی دا فقه حنفي چې کوم موږ جمع کوو دا کار به پاتې سي د دې لپاره یو ترتیب اختیاروو ده ورته ویل څه وایي داسې به وکړو چې ما ته اشاره وکړله ته به ځې قضای حاجت ته چې ما اشاره درته کړه بس ته به مجلس پرېږدې قضای حاجت ته به ځې که څه هم تا ته قضای حاجت نه یې راغلي لیکن ته به ځې مجلس به پرېږدې ما ته یې ویل ده ورته ویل صحیح ده امام ابو یوسف رحمت الله تعالی علیه هارون الرشید ته راغی ته ویلې وایي ای هارون رشیده تو خو امام محمد غواړې مجلس ته هغه خو مرض لري
وایي څه مرض لري؟ وایي هغه دا مرض لري چې کله مجلس شروع کړي بس قضای حاجت ورځي بس مجلس په نیمایي کې پرېږدي. هارون رشید بیا هم معاف نه کوي، وایي دا خو څه مشکله خبره نه ده، زه به د مجلس سره نږدې د قضای حاجت ځای ورته جوړ کړم، د ده دپاره به اساني. خیر قاضي د هارون رشید ډېر غټ مجلس لګولی چې امام محمد رحمت الله علیه ډېر خوش ژبی انسان، ډېر یو غټ امام هغه را روان دی. امام محمد دومره لوی عالم و چې ګورې د امام شافعي نوم هم ډېر اورو. امام محمد صاحب په سواري سپو د کوم پړی د مار یا هغه رسې امام شافعي نیولې روان دی. دومره لوی امام تېر شوی دی. امام محمد رحمت الله تعالی علیه چې کله مجلس ته حاضر شو، د دنیا علما عوام را جمع دي، شاهي تخت لګېدلی دی. امام محمد صاحب ته وویل بیان شروع کړه. امام محمد صاحب دینی خبرې شروع کړې، دومره خوږه ژبه یې وله چې د امام ابو یوسف رحمت الله علیه نظر یو ډول په هارون رشید ولګېدی. چې کله ولګېده هارون رشید داسې زنګېده، داسې زنګېدلو ډېره خوند ده. فورا امام محمد ته اشاره وکړله، امام ابو یوسف مخامخ کېنولي وو، اشاره یې ورته وکړه، بس امام محمد صاحب لاړه قضای حاجت ته لاس ماسې ومینځل، چې کومه مشوره یې ورسره کړې وله بېرته راووت. بیا به چې کله مجلس جاري شو، چې کله به هارون رشید خوند ورباندې واخیسته، امام ابو یوسف رحمت الله علیه به بیا اشاره ورته کړله، بیا به مجلس ختم کړ. درې څلور وارې چې داسې وشو نو مجلس په آخر کې ختم شو. چې کله مجلس ختم شو نو هارون رشید وویلې کومه خطره چې امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته موجوده وله هغه معلومه شوله. هارون رشید داسې ویلی وایي که چیرې امام محمد دغه مرض نه درلودی دی به زما سره همیشه په دې دربار کې پاتې وای، ما به ده ته ډېره لویه درجه په دربار کې ورکړې وله. داسې الله تعالی امام محمد رحمت الله علیه د دربار نه بچ کړي او د دین خدمت یې وکړي، د دین خدمت ته وخت ورکړي او شپږ ډېر لوی کتابونه یې ولیکل چې الحمدلله اوس د دنیا مکتبې لایبرېګانې په هغه کتابونو باندې ښایسته دي. امام صاحب رحمت الله تعالی علیه یو ډېر عظیم انسان تېر شوی. لیث ابن سعد رحمه الله تعالی فرمایي وایي ما به د امام صاحب ډېره تذکره اورېدله. انشاءالله 5 منټه سته بیا بیان کوم چې څومره ټایم ماته راکول سوي یم. لیث ابن سعد فرمایي وایي ما د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه ډېره غټه تذکره اورېدله چې دا یو ډېر لوی عظیم انسان ده. وایي زه یو ورځ له پلار سره لاړم مکې ته، په مکه کې رش جوړ د خلک راټول دي سوالونه کوي. وایي یو سوال وکړه چې امام صاحب وایي زه ورته ګورم، زه خو نه پېژنم چې د امام ابو حنیفه ده چې زه ډېره تذکره اورم. وایي امام صاحب زه ډېر غټ تجار یم، زه ډېر مالداره سړی یم، زه مې زوی ته په شوق باندې ښځه وکړم هغه یې طلاق کړي، زما ټوله دنیا را ضایع کړي. امام صاحب رحمت الله علیه فی البدیع جواب ورکړي، سوچ و فکر یې رانه کړی. څه ورته ویلې وایي ته به داسې وکړې زوی به دې اوس له لاسه ونیسې بازار ته به یې بوځې، تر ټولو ښایسته مینځه چې دی خوښه کړي هغه به واخلې، چې کله یې واخلې هغه به ده ته په نکاح کړي، چې کله دی طلاقه کړي صحیحه طلاقه ستا د ځینې نکاح نه ووتله لیکن ستا د ملکیت نه نه وځي، مال به دې هم نه ضایع کېږي. نو دوی ویلې زه پوه شوم چې دومره شانداره جواب که ورکوی سي صرف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورکوی سي بل انسان داسې جواب نسي ورکولی. داسې الله تعالی یو ذهانت ورکړی و. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه باره کې بله واقع داسې راځي. امام صاحب ناسته مجلس لګېدلی ده، شاګردان ناست دي، د ده سره خو په زراو شاګردان ناست وو. یوه ښځه راغله، چونکې درس شروع ښځې مسلې ورته پوښتنه ځینې ونه کړله، یو سیب یې له ځان سره راوړی و. دا سیب یې د امام صاحب رحمت الله علیه په ټیبل کښېښي و، مڼه یې راولګه، د امام صاحب په میز یې ورته کېښوده. ښځه سیب ته شوله، امام صاحب چاقو راواخیسته، مڼه یې پرې کړله، دوه ټوکرې یې کړله، ښځې سیب واخیسته لاړه. شاګردان ډېر حیران شو چې دا څه کیسه ده. امام صاحب رحمت الله علیه ورته ویلې وایي دا ښځه راغلې وه د خپل د حیض د ایامو په باره کې پوښتنه وکړله. دا سور صاحب چې ده دا سور نه مراد وینه ده چې ما ته وینه راځي، حیض راځي. نو دوی پوښتنه وکړه چې زه څه وخت پاکېږم؟ ما دا سیب ورته سپین کاغذ سپینې خواوې د سیب درمیان یې څخه منځ یې څخه سپینې، نو ما ورته په منځ دوه ټوکرې که چار وخت وینه سپینه شوله ته پاکه. داسې الله تعالی امام صاحب ته پوهنه ورکړې.
داسې یو لوی ذهانت الله تعالی امام صاحب رحمت الله تعالی علیه ته ورکړي. یو وخت کې وایي امام اوزاعي رحمت الله علیه عراق ته راغی. امام صاحب نوی نوی ځوان ویل وایي تاسې چې څومره سوالونه کوئ نن زما نه وکړئ. خلک لګیا دي سوالونه کوي. امام صاحب رحمت الله تعالی علیه سوال پوښتنه ځینې وکړله. وایي ته ماته دا ووایه هغه میږتون هغه میږی چې د سلیمان علیه السلام سره یې خبرې کړې وې هغه نر و که ښځه؟ دا سوال ډېر په ظاهر ډېر مشکل سوال دی. هغه کوم کس چې د عراق نه راغلی و تاسو زما نه سوالونه وکړي دومره غټ چیلنج راغلی و. هغه پساو شو. امام صاحب ورته ویل زه د دې جواب درکوم. وایي څه جواب دی دی؟ هغه میږتون هغه میږی نر و که ماده وه؟ دوی ورته ویل هغه ماده وه. دلیل یې دا ده چې الله تعالی صیغه د مؤنث ورته استعمال کړې ده. قاله په ځای عربي کې مذکر دپاره قاله استعمالېږي او د مؤنث دپاره قالت استعمالېږي. عربي خو ډېره فصیحه ژبه ده لکه انګلیش کې هم د دې فرق شته. مذکر دپاره هی مؤنث دپاره شي استعمالېږي. دارنګه امام صاحب رحمت الله علیه ورته ویلی وایي نمله د نر میږي دپاره هم استعمالېږي د ماده میږي دپاره هم استعمالېږي لیکن الله تعالی صیغه د مؤنث قالت راوړې لهذا هغه ماده. امام صاحب رحمت الله تعالی علیه آخري واقعه دا مو سره ختمه. امام صاحب رحمت الله تعالی علیه نوی ځوان دی. هارون الرشید ته یو د روم نه یو عالم راغی. د روم علما دا عیسایان دا ټول راجمع شوي وو. درې سوال یې تیار کړي چې اوس د مسلمانانو له باچا نه دا پوښتنه یې وکړه مسلمانان به په سهار کې دارنګه به زموږ تبلیغ کار وکړي. قاصد راغی هارون الرشید ته یې درې سواله پېښ کړل. هارون الرشید دا سوال ډېر پریشان کړ. علما هم پریشانه شول. ډېر یو لوی غټ مجلس لګولی دی. یو غټ محراب منبر یې ایښی ده کرسۍ یې ایښې ده. سوالونه یې وکړل. دا رومي عالم دا رومي قاصد راغلی. درې سوال یې داسې وکړل. وایي د الله تعالی څخه مخکې څوک د الله تعالی څخه مخکې څوک دا به ظاهر ډېر پریشانتونه سوال دی. د دې به څه جواب ورکړي؟ دا خو تاویلات پکې کوي. بل سوال یې داسې وکړ چې الله تعالی اوس وخت څه کوي؟ دې چا ته جواب معلومېږي؟ درېیم سوال یې دا وکړو د الله تعالی مخ اوس کومه خواته ده؟ د دې جوابونه راکړي. دنیا دربار کې علما راجمع شوي دي. رومي د کفر او د اسلام مقابله ده. مسلمانان ډېر پریشانه شو. علما پریشانه شو. لیکن الحمدلله په مجلس کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غوندې ځوان موجود و. دوی ور ولاړ شو. ځوان هلک ور ولاړ شو. هغه رومي قاصد له محرابه راکښته کوي له کرسۍ نه راکښته کوي او بیا ورته ویلې و اوس دې بیا سوالونه وکړه. وایي د الله تعالی نه مخکې څوک دوی ورته ویل د الله تعالی نه مخکې هېڅوک هم الله تعالی وو. وایي دا څنګه کېدی شي چې دغه نه مخکې دې څوک نه وي؟ دوی ورته ویل ورته وایي یو دوه یو نه بعد څو دي؟ وایي دوه. وایي دیونه مخکې څو؟ وایي هېڅوک هم نه وو. وایي نو چې دیونه مخکې شی نشي کېدی نو الله تعالی هم یو د دغه نه مخکې شی نشي کېدی. هېڅوک نشي کېدلی. داسې جواب یې ورکړی. وایي بل سوال یې کوه. وایي الله تعالی روح کومې خواته ده اوس؟ امام صاحب رحمت الله علیه وایي یو شمع ولګه مومبتي یې ولګوله او ورته ویلې چې ته ما ته جواب راکړه د دې مومبتي مخ کومې خواته ده؟ رڼا خو ټولو خواته ځي انوارات یې. د دې مومبتي مخ کومې خواته ده؟ وایره خواته ده. د الله تعالی روح معرفت ورته ده. درېیم جواب یې دا سوال پوښتنه مې وکړه. وایي درېیم سوال دې څه ده؟ درېیم سوال د عیسایان خو د اسلام په خلاف ډېرې کاروایانې کوي. دا اوس وګورئ د انجیوز مدارسو کې دوی ننوتلي دي. په مساجدو دوی ننوتلي دي. کوټه کې ډېر مسجدو مدارسو اوس کار شروع ده د انجیوز والا. زموږ مدرسه کې هم ډېر کوشش وکړي لیکن الحمدلله زه سترګوات موجود مولا کې رسېدلی ما پرې نه شو راځي هېڅ خدمت نه کوي. درېیم سوال زه تاسو ته بیانوم بیا د عیسایانو باره کې درته. درېیم سوال یې داسې وکړو. وایي الله تعالی اوس څه کوي؟ وایي الله تعالی دا کوي تېلو کوفې راکښته کړي زه په کوفې کې دارنګه هغه رومي عالم چې درې سوالونه په ټول ملک کې جوړ کړي وو الله تعالی داسې دې سوالونه انصاف کړي. نو عیسایان دا اولې ورځې د اسلام بیخ باسي. زه دا اوس وخت اسلام آباد کې یو څو ورځې لپاره تللی وم. د میټرو بس نه زه ښکته شوم چې د دې کوم ټرمینل ده د عیسایانو باره کې درته وایم. زه له بس ښکته شوم دی روان وم زما ډېر تلوار ورځې وه مریض ستنې ته تللی وم. یو ځوان نجلۍ ولاړه یو ځوان هلک ولاړ و. حالانکه دنیا خلک خو ډېر ګرځېدلی ما ته السلام علیکم. ما وعلیکم السلام. زه خبر نه وم چې دا انسان دی.
वाइफ से 2 मिनट दरकार है। मैं मेरे पास 2 मिनट नहीं है, मुझे इमरजेंसी है। मैं तेरे मल कुछ कहना था आपने? वही यहाँ कुछ कहना था। मैंने क्या कहना था? कह आपको गिफ्ट देना था। मैं तेरे गिफ्ट तो आप बगैर मिनट भी दे सकते हैं, बगैर मिनट दे सकते। क्या गिफ्ट है? मैं तेरे लिए इंजील रहता रहा इसलिए इंजील मुकद्दस वो स्नो दे नो एडिशन रहा है। अना किस मास रखो कि मैं इंजील हूँ अकेले और सामने सफर भी मुझे देना। मैं दुई गोरा दोनों कोशिश की चौको को छोड़ा हो को चौको गोरा ज़वान अलग को या आलिम और राहिब वला वो इंजील तकसीमी दो बातिल तहरीफ दिन दफा रज़ीदा करने की दास कोशिश की भी मुझ मुसलमानों बस दूसरा ना खबर है जो सारी दुनिया बस लेके दुनिया से दुनिया बात शे ना दा दुनिया मिसाल दिन दफा रज़ा से दला तकश्ती मुस्तबा साथ ज़ोवेरे वही दुनिया मिसाल दास दला तकश्ती كشتي بغير دوبو ناس لا دين ما راسنا لكن دا كشتي تشكل وجود ما روزي دا كشتي زكي دنيا وقتي محبت زلو تما داخلوي كثير محبت زلو داخل سو بیا دا تاسو کوي نزول کوم سمانه چې څوک ولاړ یو دیني کتاب دی مسلمان کوي یو تبلیغ دی ورکی یو خپل خدا ګمان کې چې دا کار صرف او صرف د مدرسو ده صرف او صرف د مولانو ده موږ کار دا د شوزې دعوت زه ډیر تعجب کوم کله کله یو ځای پیدا شي د اذان مسلې یو مولا راغواړي او یا کیا کسانه عوام کې نه ولې په دې ورځ باندې ولې ټول علماء راغواړي ایو مولا په دې راغواړي چې مثلا اذان ولا کوي کثیر د اذان ولا کسانه چې د مولا ولا کوي دومره علماء زموږ عوام لا ځان لري دي کې ډېر غټ خیر او ورته علم دین دا محبت د علماء سره دی راځي علماء سره کوي چې وسیدلې زموږ معاشره به سمسي تاسو ویني په لارو کې رواني یو کس باندې نه چې تاسو سلام وکړي دا څه سره کوي تاسو ولې تاسو کوي دا نه سره کوي په دې مازه د توجه په خاطر جواب نه ورکړي دا ولې دا معاشره ولې د کمزوري ده هغه ټول وجه دا چې موږ د علماء سره تعلق نشته باید د مسجد کې علمي مجلسونه لګېدلې عوام خپل راتلي ما څو وخت 2 میاشتې ولا ما دا خیال وکړ چې دا شتي ولې ځای کما دا زه د کلی نه چې ما شام یو دین سي دا عوام په منځ کې چې کله ما دا خلک خبر کړل درې قسمه الکان راته ناس بس دا خلک به دې چې ولکه چې صحیح شي علاقه ترې په دې ځکه یو موږ څنګه کې شی برابر کې نسبی نه تنخواه غواړم نشي غواړم دې تیار ما خو د خپل فائدې لپاره ولې چې د ورځې په بل شي مصرف مقام نه دي دین نه یو شی به وزت دا عوام داسې منډي وایي او چې چیرې د مسخرو مجلسي یا د مجلسي تر سره پورې وتناس لیکن علمي مجلس دې پنځمه ده زما له تاسو نه دا مطالبه ده چې کوشش وکړئ د مشران د خپل بچیان د ځوانان راجمع کړي مسجد کې هفته کې یو ورځ داسې مقرره کړي چې علما دې تدریږي که چیرې دلته مسؤل نشي د جمعې ته دې کوشش وکړي کال ته نه ځي دغه کې یو داسې ترتیب اختیار کړي چې د دې د کارو ټیم هم د مصروفیاتو ټیم هم یو خاص ټیم دې ورته منتخب کړي علما دې دې اصلاحي تقریرونه کوي مسایل جوړ شي مونځ جوړ شي مونځ دې نه اوري په دې کې نه په چا خرچه راځي نه ته څوک نقصان درسي الله تعالی دې مشتول ته دې خبر باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا بسم الله